دې سره زه به خبره وکړم چې د ملاوټ ته خبره خو مونږ اکثر کوو، خو ملاوټ صرف د دې پیو او د دې چینو او د چایو د داسې شیزونو نه دی. مونږ چې دا کمې سبزیانې مونږ زرعي ماهرینو سره پکې ملاقاتونه دي کېږي او مختلف ادارو ته لاړو. مونږ چې کم دا سبزیانې خورو نو مونږ خو په دې نیت خورو چې دا ډېر قدرتي شیز دی او اوریجنل شیز دی، دا بس لګیا یم زه خورم او صحت پې جوړوم. او مونږ ته پته نشته چې د دې په صورت کې هم مونږ زهر خپل وجود ته کوزو، ځکه چې بار څه چیک اینڈ بیلنس نظام نشته. د ضلعي انتظامیې دا کار دی چې په دې کم د سرو دوکانونه دي، کم بیا د فصلي چې کم د فصلونو د دوایانو نظام دی، د فصلونو د سپریګان دي او دا شیزونه دي، په دې باندې نظر ساتل او د دې خیال ساتل او اوریجنل شیز هغه زمیندار ته مهیا کول او د 2 نمبر نه ساتل. نو ما ته پته ولګېده چې دا کم سپریګان په دې سبزو او په دې فصلونو باندې اچوي، کم سرې اچوي، نو هغې کې هم زهریله مواد دي او هغې کې داسې شیزونه هم شته چې فرض که په یو دغه په یو میوه باندې، لا په یو سبزی باندې، کدو باندې، په یو بادرنګ باندې، په بل څه ساګ باندې، په هغې باندې وایي دا داسې سپریګان شته چې هغه سپری پیوشي نو هغه جذب کوي او هغې هغه اثرات په هغه سبزی هغې ته راشي او بیا هغه هغې نه نوځي. نو خلق خو خوري، الله تعالی بچ کوي او الله تعالی خپل یو نظام دی. خو مونږ چې وګورو چې بظاهره دا معاشره کې کم دا بیماریانې زیاتې شي او خاص کر زه به ووایم چې کینسر چې کم تیزی سره او کم خراب صورت کې په دې معاشره کې مخې ته راځي، نو د دغې غټې ګناه او د دې غټ جرم کې زمونږ انتظامیه او زمونږ دا متعلقه محکمې برابرې شریکې دي، ځکه چې زمیندار چې کم شیز، کمه سبزي، کم میوه او کم خوراک هغه انسان د دغه بیمارو نه بچ کوي، د الله تعالی د طرف نه یو نعمت دی. نو هغه شی زما خلقو ته خالص مخلص هغه نه ملاویږي او هغې باندې چې کم سپری کېږي نو هغه هم زهري. نو بازار کې خو مونږ بیا خبره ختمه کړو چې ما ته په پیو کې ملاوټ کېږي او ما ته په چایو کې ملاوټ کېږي او ما ته چینی صحیح نه ملاویږي، ما ته مالګم هغه چې ټولو نه ارزان شی نو هغې کې ما ته عام پوډر او کاڼې ملاویږي او مساله کې ما ته خښته ملاویږي، په چینو کې ما ته څه بل څه پوډر ملاویږي، سوجی کې بل څه شی، سپیغولو کې سوجي ملاویږي. مطلب دا دی دلته مونږ ته خالص څه ملاویږي، بس خالص خو بیا صرف زهر پاتې دي چې هغې نوم هم زهر دی او زهر دی خالص چې سړی وخوري او د دنیا نه لاړ شي. نو هر طرف ته ټینشن او هر طرف ته مسایل او په دې وطن کې هیڅ هم نشته.